ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د ابو سفیان لور ده. د نبی علیہ السلام په نکاح کې راله، ام المؤمنین وګرځېده. ابو سفیان لا مسلمان شوی نه دی. په دقه دوران کې ابو سفیان د ام حبیبې کره راغی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. نو چې څنګه راغی ام حبیبه ولیده چې پلار مې راغی. نو چې کوم بستره غوړېدلې وه د ناستې په ځای کې، ام حبیبه رضی الله تعالی عنها زر لړه او هغه بستره یې راغونډه کړه. پلار ورته حیران شو، بچی په ځای د غوړولو دې راته بستره غونډه کړه. خلک خو میلمه ته ځای سموي، بستره ورته خوره کښېنئ. دا راته ووایه چې دا بستره زما قابله نه وه او که زه د دې قابل نه ومه. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې د ابو سفیان لور ده او ورته وایي بابا ته د دې بسترې قابل نه یې، ځکه چې دا د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله عزتمند بستره ده او ته پلیت او مشرک. د صحابه کرامو د صحابیاتو په زړه کې د پیغمبر علیه السلام ډېر قدر او منزلت. صحابه کرام چې کامیاب شو هم په دې دوو خبرو کامیاب شو. نمبر 1 عشق رسول او نمبر 2 اتباع رسول. کمال عشق او محبت وبکې او کمال اتباع و د نبی علیه السلام. په دې دوو خبرو هغوی کامیاب وو. د پیغمبر علیه السلام په عشق کې ډېر مخکې تلي، نه د پلار خاطر کو، نه د رور خاطر کو، نه د بچی خاطر کو، نه د قام قبیلې خاطر کو، نه د مال او دولت خاطر کو. او د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې ډېر مخکې تلي. وړه وړه خبره نن خو زمونږ په زړونو کې د پیغمبر علیه السلام د سنت و قدر ختم شوی دی. نو وایي زمړه خو سنت دي که نه، څه فرض خو نه دي، څه واجب خو نه دي. صحابه کرامو دې ته نه کتل چې دا فرض دي او که دا واجب دي او که دا سنت دي او که دا چې کوم دی نو سنت مؤکده دي او که غیر مؤکده دي. د پیغمبر علیه السلام هر ادا هغې ته محبوب وه او د پیغمبر علیه السلام د هرې خبرې او د هرې ادا هغې اتباع کړې ده. په دې وجه خو کامیاب وو. نو صحابه کرامو کې دا دوه صفتونه ډېر ناشنا وو، یو عشق رسول او بل اتباع رسول.